عرض کړل پروردګار عالم دې توفیقاتو کې اضافه وکړي. زه صرف او صرف دې دپاره څه د سبدار صاحب وی ورسره د خیلخانې او د توثیقام د مرګلو زړو ته سکون رسولې دپاره صرف 10 منټونه زیات نه خلوم. انشاءالله تاسو تنګ نه وئ شوي، لږ توجه وکړئ. زه تاسو په خدمت کې ایکی و خبره د مولا امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغین کوم. ایڈریس تاسو ته در کوم، حکمت نمبر 103 د مولا امیر المؤمنین علیه السلام. صدغه مولا دغه حکمت ذکر کړی د امتحان حواله سره. توجه مشتو کنه. مولا دغه حکمت کې د امتحان ذکر کړی دی. مخکې د دینه څه زه دغه کوم حکمت مولا ذکر کړی دی هغه تاسو په خدمت کې عرض کوم. دینه مخکې امتحان دپاره قرآن کې څو ټکي استعمال شوي دي. ټولو کې اولین ټکی څه تقریبا 80 وارو نه زیات قرآن کې امتحان د پاره استعمال شوی دی. هغه لفظ فتنه دی. فا نون ها فتنه. ای فتنه ایوا معنا د امتحان. لکه مثلا پروردگار عالم سوره عنکبوت کی ای احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا خلق دا گمان کوي چې صرف هغه دا وایي چې مو ایمان راوړی دی، آیا دوی امتحان به نشي خستلی؟ توجه وکړه. پس دغه کې یفتنون ټکی فتنې ټکی راغلی دی. دغه معنا د امتحان. دویم خود لفظ کلمه امتحان، یعنی خود د امتحان ټکی یا قرآن کې امتحان د پاره استعمال شوی دی. دا قرآن کې دوا ځای راغلی دی. لکه غوی نه یو ځای کې راغلی دی اولئک الذین امتحن الله قلوبهم. دا هغه کسان دي چې دوی د زړونو پروردګار عالم امتحان واخیستلو. دریم څه قرآن کې امتحان د پاره ټکی استعمال شوی دی. دا تقریبا 13 نه واخله 40 وارو پورې راغلی دی. هغه د لفظ ابتلا. ابتلا معنا یاد امتحان. لکه مثلا پروردگار عالم یی و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. سکل پروردگار عالم خپل ګران نبی و پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان کې واچولو. متوجه شوي کنه؟ پس امتحان د پاره قرآن کې 3 ټکي استعمال شوي دي. یو لفظ فتنه، یو خود امتحان، یو لفظ ابتلا. اوس توجه وکا. مولا امیر المؤمنین علیه السلام 2 روایات راغلی دي. یو روایت دا د د مدینه چولوا، یو روایت دا د د کوفی چولاوا. مولا تیریدلو یو سړی دعا وکړه س پروردګارا اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. اکاس دیئی سے پروردگارا ایتا درگاہ کی فتنی نا امان غاڑو. کل صدا خبر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام وردل پورن وسیرستون شولو. مولا دوتی کہ ایتا دغزو کی فتنی نا مراد. کسی کلمو متونا موضوع نا پویری کی تقریر بیا موتور باندی پیگو. مولا دوتی کہ دغزو کی ایتا فتنی نا مراد ستا ویلا س خدایا ما فتنه نوسطی که تا مراد و مقصد فساد وی، ظلم وی، زیادائی وی، ندو خو خبره ده. خو اما که دغزوی که تا مقصد فتنه نا س خدایا ما فتنه نوسطی تا مراد و مقصد کچیر امتحان وی نمولادو تی تا دو بعد خبره کوي. اوس متوجه شوی کنه؟ مولا دوتی ویلی دو کدای نشی چه زندگی کی چا باندې امتحان را نشی. خو مولا بیاد سوکو. مولا دوتی چه دعا زد تو خیام دسی دعا کوئی. دا دعا یاد کوئی دا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام. حکمت نمبر 103 انداده.
مولا دوتی څه دعا څه کوي داسې ما یا لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه داسې ما یو چې خدای فتنې نه امان غواړو بلکې داسې وایوي څه اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن خدایا اغی فتنې نه اغ امتحان نه امان غواړم څنګه کې زه گمراه کېږم متوجه شوي که نه یعنی مراد و مقصد مولا امیر المؤمنین علیه السلام دا دی څه تاسو نه به امتحان خامخا اخیستلی شي خو منتها سوال دا کوي چې خدایا امتحان کې م فعل ما کې کسی آر چا باندې امام مراد و مقصد دا دی داغه واقعیا صاحبان کور د پاره کلی د پاره ځوانانو د پاره مرګلو د پاره مو تاسو ټول د پاره یو ازمایش دی یو امتحان دی پکار دی مو تو خدای نه داس ولو کو چې خدایا دسه امتحاناتو کې پروردگار عالم مو پاس کی شمر د پاره عمر سات د پاره وغیرہ دغه د پاره کربلا امتحان وو سبیل که مولا ظهور وکی د مولا وجود مو تو د پاره امتحان دی خدای ته پکار دی سوال وکړو خدای دسه فتنې نه مو وسدي څه خدای هغه کی زچې کی ګام گمراه کی ګام ای دین حفاظت امو تو د پاره امتحان دی اندیشون سره ډیر شیونه دي نن سبا وخت کی مو تو نن سبا د امام د غیبت وخت کی مو تو ډیرو فتنو سره ډیرو امتحاناتو سره چې کی شویو مبتلا شویو تاسو بار بار علماء اوریدلی دي څه پروردگار عالم نن سبا ته چانه سوال وکي چانه پښتنه وکي دغه نقطې ته لږ توجه وکوي چانه ز پښتنه وکي څوړ کې زوای د څنګه دي ایڅ د فتنه دي چانه پښتنه وکي مال د څنګه دي ایڅ د فتنه دي یعنی مو اصل کې د فتنې معنا باندې پوي نه شي بیا څه پښتنه ته وکي ورکه ویلي فتنه دي ایڅ تو قران نه دی پڑھو کړي چې قران کې د خدای سے انما اموالکم واولادکم فتنه چې تاسو اموال تاسو مالونه تاسو اولاد چه دي فتنه دي در حال کې اندغه اولاد دي سیدی په باره کې پروردگار عالم معصوم فرمایش کوي چې البنون نعم والبنات حسنات زمن نعمت دي لونی حسنات دي اندیشون سره نعم شی الولاد بهترین شی د انسان زوای دی څه خداوند متعال بهترین نعمت انسان ته ورکی غزوای دی یا مثلا کده مال نه وي مو ته حج کول شو نه مشو کول مو ته زیارت تلل شولو نشو تلل غریب سره مخواله کوي شو نه مشو کوله بیا ویلی پروردگاری علم ییس انما اموالکم و اولادکم فتنه او خلکو تاسو ملونه تاسو اولاد چه ده فتنه ده کسی دغزو کې څه کله مو فتنې ټکی معنا باندې پوښولو نه بیا مو قران تفسیر کولې شو چې خدای دغزو کې مراد او مقصد لري سو او خلکو تاسو زمان تاسو اولاد تاسو ملونه تاسو د پاره مورد امتحان دي او تویل سی فتنې و معنا چه ده امتحان ده یعنی تاسو به امتحان کې وي چې تاسو د زمانو تربیات څنګه وکړل تاسو به امتحان کې وي چې تاسو مال چی ته خرج کړلو زه دغه کې وا خبره ده توکم نن سبا معاشره کوم غربت سره مبتلا شوي دي د غربت ویل روغللو ایوا وجه دی دا یاده بزر زر تریګوم ایوا وجه دی دا یاده چې چون کې امیر سړی سره د غریب غربت احساس نشته دی سار کلا امیر ته د غریب د غربت احساس وشولو ایواش پای واوري ز دوی وريزي کچيري هغه وګي تیرې کړلې هغه سړی ته خپل احساس کیږي چې غریب بچي کوي و اندا غریبان موت د پاره امتحان دي دوستان عزیز زنه خلق دسي دي انټرنیټ ته مثلا ویډیو ویر کی مولیدلی دي زنه خلق دسي دي هغه کړلونو مالک دي هغه یې ځون سره څنګه ته یو غریب کې نواله دي صدق سره لګ مدد وکړي ته خیای کړلونو مالک ته ویلی یو لک روپے نه ور کوي متوجه شوي کنه وبل دوستان عزیز کسی مو د النفس ایوا بیماری ده
که مو ته غریب وویله څه 15 روپۍ مو ته راکړه مو ته یې څه ماتې نشته دي خو اما که اندیزه کې مو ته ګناه میلاو شوله ګناه باندې که 3000 روپۍ خرچه کېږي یا به ګناه باندې خرچه کوو هغه ته بیا دا نه یو چې ماتې نشته هغه ته بیا دا نه یو چې ما سره پیسې نشته پس پروردگار علمی چې تاسو ملونه ای تاسو اولاد چه ده فتنه ده یعنی مراد مقصد ده څه ای تاسو ملونه و ای تاسو اولاد چه دی مورد امتحان دی بس اخیری ای کی واقعا ای تاسو زحمت تمام اشعث ابن قیس جن زوای دنیا نه لوړلو مولا امیر المؤمنین علیه السلام صلوات واست محمد و آل محمد باندې جن زوای دنیا نه لوړلو مولا وتا خط ولیکلو نهج البلاغه کی تاسو وکسو اشعث ابن قیس تک مولا خط لیکل دی مولا وتی یا اشعث ان جزعت فانت معذور اشعث د کوم امتحان تا باندې راغللو کته جزع وکړه فزع د وکړه مطلب گریوانونه د وشلول خدای سره د جنگ شروع کړلو نو خدای به تا ته سزا دیر کوي و ان صبرت اما کچيري دغه د ژړنی زوی مارګ باندې تو صبر وکړلو فانت ماجور خدای به تو ته اجر درکوي اوس دای تو مرزي ده څه پروردگار علام تر پنه ته ځان د پاره اجر غاړي که سزا غاړي متوجه شو کنه خدای ته سوال کو پروردگار به حق محمد و آل محمد مرحوم باندې رحم وکي کابر بهشت روزونه منور وګرځوي اهل بیت علیهم السلام و شفاعت و تنصیب کی هغه برکات کور باندې کلی باندې نازل وګرځوي خدای مو ټول عاقبت په خیر وګرځوي متعدی دنیا کې اهل بیت علیهم السلام و زیرتونه قیامت کې غو شفاعت نصیب کی ورمنه زهرا سلام الله علیها د مو ټول شفیع وګرځوي مظلومین جهان د شیعه او مشکلات زمانه امام ظهور زری سره برطرف کی ټول جامع د امام اعوان او انصار نو وګرځوي سو جمله مصائب تاسو په خدمت کې الویلوم د